دا چې کوم حلقه بندي اوس شوي دي په کوم چې موږ بلدیاتو الیکشن وکړل په کوم چې موږ دا راتلونکي الیکشن انشاءالله کوو به دا 2017 کې مردم شمارې په بیس باندې شوي دي. هر کله چې کله مردم شماري وشي او د آبادۍ ریشو معلومه شي د علاقو او د پوره ملک بیا په هغې خپله فارموله لګي او د هغې نه بعد علاقو ته د صوبه یا د قومي اسمبلۍ سیټس ورکړل کېږي. که تاسو خیال کړي د لاس مردم شمارې په بیس باندې څه سیټونه د پنجاب نه کم شو او د کے پي اسمبلی ته راړېدلي دغسې موږ سره د فاټا چې کومې علاقې وې هغه موږ سره شاملې شوې. نو موجوده صورتحال کې خو داسې څه انکریز ډیکریز نه ښکاري او فرض کې حلقه بندي د مردم شماري وشوه او د هغې ریزلټس راغلل هغې بیس باندې بیا بلکل کیدی شي. ګرانو کتونکو د میډیا صفیه اکبر صاحبې سره خبرې ترې کوو د الیکشن کمیشن دلته کې مشره یعنې افسره یقینا چارسده کې چې څومره وخت تیر کړ چارسده کې دوه لوی قام پرست ډلې دي ورسره دلته کې سیاسي سرګرمۍ ډېرې زیاتې تیزې وي خو د میډم سره کله موږ چې دغه خبره کوله نو الحمدلله د چارسدي سیاسي خلکه چې کوم دی هغه کې ډېره زیاته پوهه ده او ډېر په طریقه باندې خپل کاغذونه جمع کوي یا الیکشن څونه شوي دي نو ماته څه مشکلات نه دي راغلي. نو دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده او یقینا میډم چې څومره پورې دلته کې د هغې په وخت کې سخت انتخابي ټاکنې شوي دي او ډېر په پوره توګه سرته رسېدلي دي. بیا چې کله پورې د میډیا خبر راغلی ده نو میډم وختن په وختن د خلکو د آګاهۍ دپاره د خبرونو دپاره د دلبر ریډیو یا موږ سره د خیبر نیوز د لارې یا د سوشل میډیا د لارې بالکل رابطه کړې ده. نن چونکې ګرانو کتونکو زموږ زړه غوښتل چې د میډم سره خبرې اترې وکړو ځکه چې یو خو ضمني انتخابات هم را روان دي خو هغه خو په قومي دي او بل چې کوم دی یا جرنل دي یا ضمني دي په دغې هم خبرې اترې کوو چې کوم دا صوبایي انتخابات چې کوم دی کېږي به هغه ده. بل ډېر خلک دا وایي چې د الیکشن ورځ چې راشي یاره موږ سره دوکو شوه فراډ شو زما ووټ خولته و او زه خو دلته پولیس سټیشن مې دا دی نو د هغې دپاره کال سر چې کوم دی الیکشن کمیشن آفس والا لګیا وي چې ګوره د خپل اوټ اندراج وکړي خو اوټ کې هم څه فرق وي یا دا یو ځای نه بل ځای ته خو هغه خبرې موږ ته نه ښکاري موږ ته په دغه ورځ باندې چې دانلي الزام موږ لګو نو یاره موږ سره دا خبره کړې ده. نو دې پیرې به انشاءالله خو میډم دلته په دغه کرسۍ وي نو موږ به وختن په وختن چې کوم دی تاسو خبرو چې یاره خپل اوټ اندراج وکړي چا چې وټونه نه دي جوړ د هغې څه طریقه کار دی ورسره چې کوم دی د چا وټ وایي چې زه دې پولیس سټیشن نه دې ته وړم نو دا ټولې خبرې به د میډم سره اوس موږ شریکوو. میډم ډېره زیاته مننه کوو د وخت راکولو. میډم د ټولو مخکې دغه پوښتنه لرم چې د چا وټ د یو پولیس سټیشن نه بلکې دی هغه په دغه ورځ باندې بیا ډېر زیات خفه وي یاره موږ سره خو دوکو شوله او یا چې نوی اندراج کېږي نو دې طریقه کار څه دی. السلام علیکم. علي خان صاحب ستاسو ډېره مهرباني. ستاسو په ترو موږ اکثر خپل خلکو سره تاسو د عوامو سره رابطه کوو دې رابطې ډېر ښه ریزلټس راځي. بیا تاسو چې کوم تپوس وکړو چې د رجسټریشن یا د ووټ د ادراج طریقې کار څه دی نو تاسو ته پته چې الیکشن کمیشن اف پاکستان کالو سره چې د ووټ د اندراج دا کار رواني دا ودرېږي نه سوای د هغې وخت نه چې کله په یو حلقه کې یو شیډیول راشي هلته بیا قانون دا وایي چې هلته د ووټ مزید اندراج نه کېږي یا په ووټ کې رد بدل نه کېږي. نو اوس موږ داسې یو فیز کې روان یو چې هلته کې الیکشن په سر دی خو لا فلحال شیډیول نه دی راغلی. نو موږ ستاسو په توسط سره د لوکل میډیا په توسط سره عوام ته اپیل کوو آن آف چیرې که د چا ووټ کې مسله وي چا د فیملی ووټ کې مسله وي د چا داسې کور کې ماشومان وي چې هغې اوس شناختي کارډ جوړ کړو د هغې ووټ نه جوړ نو دغه قسمه چې کوم کارونه دي د ووټ د اندراج حوالې سره د دې دپاره عمده بهترین وخت دی ځکه چې عنقریب به شیډیول راشي بیا به د ووټ د اندراج دا ټول اکټیویټیز چې دي دا به فریز شي بیا موږ دې کې څه چیړچاړ نه شو کولی. موجوده وخت کې چې دی نو زموږ چې کوم فارمونه چلیږي د ووټ د اندراج دپاره فارم 21 دی 22 د اخراج دپاره د که چېرې خدا نخواسته تاسو ته کور کې چا ډیث شوي تاسو د هغې ووټ ډیلیټ کول غواړئ د ووټر لیست نه هغې لپاره فارم 22 دی او که اکثر خلکو ته ګیلې چې زموږ د ووټ چې کوم دغه دي اندراجات دي هغه ټیک نه دي یا ولدیت کې یا زوجیت کې مسله د هغې لپاره زموږ فارم 23 استعمالیږي. دا فارمونه موږ سره هم اویلیبل دي. موږ په 400 کې مختلف تحصیلونو کې چې کوم زموږ مین سرکاري سکولونه دي دا هلته کې هم زموږ ټیچرز سره اویلیبل دي. دا په ایمیل باندې هم اویلیبل دي. دا تاسو ته په زموږ په ویب سایټ هم اویلیبل دي. د ویلو مقصد مې دا چې لکه دې د حاصلول د فارم حاصلول دونه ګران کار نه دی. دې په پرنټ باندې هم کار چلیږي خو صرف پکې د لکشانې انټرسټ اخیستو خبره ده. تاسو کې انټرسټ واخلئ او دا صرف دونه مهرباني وکړي چې خپل ووټ یا د خپل فیملی ووټ چې دی په 8300 باندې SMS وکړي خپل شناختي کارت تاسو ووټ ډیټیلز راشي
که چېرې هغه ټیکي خو ډېره ښه ده، که هغې کې څه فرق وي یا څه کمې بیشي د هغې د ټیکول لپاره هم دا بهترین ټایم دی. موږ ته اکثر خلک بیا د هغې ټایم په ګیله راځي چې کله الیکشن په سر وي او بیا چونکې شیډیول راغلی موږ په ووټر لیسټ کې هېڅ چېړچاړ نشو کولی زموږ قانوني مجبوري شي بیا. یو خو دغه خلکو ته خواست دی چې دا کار کې موږ سره مرسته وکړي که چا ووټ جوړ نه وي یا جوړ شوي خو په هغې په کې څه کریکشن پکاري نو هغې دپاره تاسو ته همدا ټایم دی، تاسو موږ سره رابطه وکړئ یا په زموږ ویب سایټ وزټ کړئ نو تاسو به ټول ډیټیلز میلو شي او اکارډنګلی تاسو خپل ووټ ټیک کړئ. دې نه علاوه چې کوم زموږ یوت دی چې کوم زموږ نوجوان طبقه ده چې کوم اوس شناختي کارډ جوړوي هغې ته بل فیسلټي موږ دا هم ورکوو چې کله نادرا فارم ډکوي نو هغې کې یو سوال یې چې کیا آپ ووٹ کا اندراج چاہتے ہیں که دوی په هغې سوال باندې ټیک وکړي چې ها نو ادي په ایډرس باندې به ادي ووټ رجسټریشن دی بیا ډبل کړو نه بچ کېږي. نو که داسې څوک واړوي هلکان جنکې چې هغې اوس شناختي کارډ جوړوي نو هغې ته مې دا ریکویسټ دی چې تاسو چې کله نادر آفس کې فارم ډکوئ نو هلته کې د ووټ د اندراج هغه کویشن هم ټیک کوئ نو ستاسو به اټومیټیکلي ووټ جوړېږي. موږ نن سبا په دغې طریقو کار کو لګیا یو. موږ ته د نادر سایډ نه فرش ډیټا هم را روان ده، موږ له خلک آفس ته فارم هم راوړي، خو په فارمونو حوالې سره موږ ته دا مسله ده چې اکثر فارمونه د علاقې چې کوم مشري یا د هغې چې کوم چیرمین یا چې کوم بله سرکرده کس وي هغه فارمونه د کلي د خلکو په بحاف راوړي. هغې کې موږ ته دا مسله چې زموږ قانون دا وایي چې یاره یو فارم یو سړي په خپله نی راوړي یا د هغه د کور سربراح نی راوړي نو هغه فارم موږ نشو اکسپټ کولی. نو د فارم په حوالې سره موږ سره یو ډېره مسله روان ده چې موږ اکثر خلک 100 فارمونه هم راوړي، 100 هم راوړي، 200 هم راوړي چې دا د کلي د خلکو فارم دی او هغې نشته دیارۍ له تللي دي یا زنانه دې راتلی نه شي دا به ستاسو اندراج وکړئ. خو هغې کې زموږ خپل د ایکسپیرینس دی چې کله موږ داسې فارمونه اندراج کړی دی یو خوا خلاف قانون وي او بله یې کې موږ ته وروسته بیا ګیلې راغلی دي خلک خبر نه د هغې ووټ واړېږي. نو یو مې تاسو دا خواست دی چې کله تاسو د ووټ حوالې سره فارم جمع کوئ نو د خپل کور په بندیانو باندې جمع کوئ، د علاقې په چیرمین باندې یا په بل چې کوم محله کې څوک مشر باندې مه جمع کوئ ځکه چې بیا زموږ قانوني مجبوري شي موږ بیا نشو اخیستی فارم. صحیح. میډم دا راته ووایي چې اصل کې دې وخت کې ووټ څومره دی او داسې اندازه لګولی شي چې څومره خلک د ووټ نه محرومه دي یا ووټ یې نه دی جوړ کړی؟ چارسده کې موجوده آبادي چې ده تقریبا 16,10,000 ده او په دې کې 10,32,000 موږ سره موجوده رجسټرډ ووټرز دي. نو اوس هم کافي ګیپ شته. د دې لپاره موږ عام خلکو ته خواست هم کوو او موږ نادرا سره او زموږ یو بل پارټنر دی پیمان هغې سره یو جوائنٹ پروګرام سٹارټ کړی دی، تقریبا 3-4 ساله سره پروګرام سٹارټ دی. هغې کې موږ داسې د چارسدې هغه ځایونو ته ځو چې کوم د څه وجې نه موږ ته سروې کیو چې هلته کې زنانه ووټ نه دی جوړ شوی نو هغه ایریاز ته بیا موږ د نادرا ګاډي لیږو. نو زموږ مستقل هغه یو پروجیکټ هم روان دی، موږ په خپل طرف نه هم کوشش کوو خو چې کله پورې خلکو په خپله د خپل حق احساس نه کوي، خپل حق دپاره کوشش نه کوي نو د ادارو په کوشش باندې هغه ریزلټس نه راځي. نو شته به کې اوس هم ګیپ 16 لکه آبادي دي او 10 لاک زموږ رجسټرډ ووټرز دي کې اوس هم گنجایش شته چې د کې داسې ډېر کسان دي چې به د ووټ نه محروم وي ځکه چې مسلسل زموږ دا پروګرام روان دی او اوس هم داسې ایریاز شته چې هلته کې خلکو ووټ خو پرې شناختي کارډ یې نه جوړ شوی که نه نو بالکل داسې ایریاز شته. میډم دغه الیکشن ورځو کې څنګه چې موږ ووایو که نه یاره زما ووټ خو په بل پولیس سټیشن کې دی او زما دلته کې یا بل ځل مې دلته او یو هلته کې دی داسې خبرې بیا ډېرې مخې ته راځي. نو دغه ځای کې دا فرق څه وي؟ دا چې کوم مسلې په بلدیاتو الیکشن کې راغلې وې د هغې وجه دا وه چې هغې دپاره موږ فرش حلقه بندیانې کړې وې او اکثر علاقې چې وې د هغه حلقه بندیانو وجې نه اخوا دېخوا شفل شوې. زموږ همیشه کوشش کوي او موږ ته دا ډایرکشنز میبرنه چې کوم سټیشن یې مخکې الیکشنز کې استعمال شوي دي موږ هغه سټیشن هم هغه بلډینګ استعمالو د هغې علاقې دپاره سوای هغه کیس کې چې موږ ته څوک درخواست وروړي او هغه درخواست داسې لکه د فرد واحد طرف نه نه بلکې اجتماعي شان درخواست دی د هغې د خلکو طرف نه نو هغه کیس کې بیا موږ د هغې فیسیلیټیشن دپاره سټیشن چینج کوو. موږ ته اوس هم داسې ډېر شي اپلیکیشنز راغلي دي او په هغې باندې موږ لګیا یو سروې هم کوو پسې په خپله هم ځو د علاقې چې کوم وي سي سیکرټري وي هغه سره هم رابطه کوو، چیرمین سره هم رابطه کوو، نو پوهې خلکو سره رابطه کوو. نو زما د ویلو مقصد دا چې موږ د خپل طرف نه پولینګ سټیشن په اسانه نه بدلو کله پوه چې کې څه کمپلینټ نه راغلی نو امید چې داسې مسله به نه خو که تاسو دا مسله ایوایډ کول غواړئ نو ښه به دی تاسو اوس نه معلومات وکړئ چې زموږ کوم بلاک دی او زموږ د علاقې سټیشن کوم دی ځکه چې موږ سره لیسټونه تیار پراته دي تاسو راشئ تاسو چک کړئ که تاسو مطمئنه یې خو ټیک ده که تاسو ته ښکاري چې دې کې تاسو یا علاقې خلکو ته څه مسله ده نو تاسو درخواست راکړئ موږ به درله انشاءالله
چې څومره کریکشن کې دي چې موږ دا سټیشن برابر میډم آبادي خو زیاتېږي که نه لکه زموږ چې دا 15 حلقې شوې د صوبایانو نو دغې باندې راتلونکي څه داسې دغه شته چې دا بیا شپږ شي یا زیاتې شي یا کمې شي؟ دا چې کوم حلقه بندۍ اوس شوي دي په کوم چې موږ بلدیاتو الیکشن وکړل یا په کوم چې موږ دا راتلونکي الیکشن انشاءالله کوو به دا 2017 کې مردم شمارې په بیس باندې شوي دي. هر کله چې کله مردم شماري وشي او د آبادۍ ریشو معلومه شي د علاقو او د پوره ملک بیا په هغې خپله فارموله لګي او د هغې نه بعد علاقو ته د صوبه یا د قومي اسمبلۍ سیټس ورکړل کېږي. که تاسو خیال کړي د لاس مردم شمارې په بیس باندې څه سیټونه د پنجاب نه کم شو او د کې پي اسمبلۍ ته راړېدلي دغسې موږ سره د فاټا چې کوم علاقې وې هغه موږ سره شاملې شوې. نو موجوده صورتحال کې خو داسې څه انکریز ډیکریز نه ښکاري او فرض کې حق بندي د مردم شماري وشوه او د هغې ریزلټس راغلل هغې بیس باندې بلکل کېدی شي. میډم اخیری پوښتنه به کوو چونکې تاسو هم زنانه ذات او دلته کې ډېره لویه څوکۍ تاواله ده او یقینا زه ستاینه کوم خو بیا هم د زنانه ووټ کم راځي او خو زنانه ووټ هم چې نو کور نه مجبوره شي چې هم د پلانکي تبعه شي نو څه تجربه هم شوې ده څه میسج به ورکوئ دغه زنانو خویندو ته؟ زما خو همیشه چې څنګه زما 400 کې پیریډ شوی دی زما همیشه دا کوشش چې موږ د زنانو د ووټ دپاره د هغې نارینه کنوینس کړو ځکه چې د زنانو ووټ تاسو چې خبره وکړله د هغې ډېر انحصار په نارینهو باندې هم دی. نو کله پوه چې موږ خپل نارینه خلکو ته دا اویرنس نه ورکړی دا احساس او پوه یې نه ورکړی چې څونه ستاسو د ووټ وزن دی دغه ستاسو د زنانو د ووټ هم وزن دی او په ووټ باندې دا نه لیکلي چې دا ښځې واچو که دا سړي واچو د هغې خپل یو وزن وي د هغې خپل یو ګنتي وي یا په ګنتۍ کې راځي. نو دا سوچ ختمول پکار دی چې زنانه ذات نه دي د ووټ څه حیثیت دی یا څه اهمیت دی نو په دغې وجې نه هغه د ووټ نه پاتې کول دا د قانون خلاف ورزي ده او د یو شرعي حق نه هغه تاسو محرومه کوئ چې کوم هغې له ملک ورکړی کوم هغې له شرع حق ورکړی د هغې نه هغه محرومول دي. په دې حق له به تاسو دا ووایم چې موږ سره چې کوم زموږ ډیټا راځي هغې کې موږ فیمیل سټیشن یې بیانې کړي فیمیل ډیټا هم بیانې کړي د هغې چې کوم ووټ شرع ده د اچولو شرع هغه موږ بیا کیلکولیشن کوو. زموږ داسې قانون دی چې که په یو ځای کې د زنانو ووټ د 10% نه کمی نو هلته موږ ټول الیکشن کې له دمکولي هم شو. نو دغې حق سره له موږ پولیټیکل پارټیانو ته هم دا اویرنس ورکوو هغوی ته هم دا الیکشن نه مخکې وایو چې تاسو کله کمپین کوئ نو تاسو صرف نارینه ووټرز مه ټارګېټ کوئ تاسو زنانه هم انکریج کوئ چې هغه هم راپاسي او پولیټیکل پارټیانو ته هم پته چې که یاره یو ځای کې د زنانو ووټ بلکل صفر شو یا 10% نه کم شو نو هلته کې د هغې الیکشن د ختمېدو خطره ده. نو دغه شیزونه امید دی چې انشاءالله بهتري به راولي او باقي چې کله پورې زنانو په خپله همت نه کړي په خپله په دغې ورځ تاسو او موږ ټول عمر کور کې ناست یو د کور کارونه کوو دغه یو ورځ داسې وخت کې چې دی کې تاسو یو ګنټه 2 ګنټې کړاو کوئ او راځئ به او په دغې امید سره به راځي چې زموږ دا خواري وختې په ځای کوي او زموږ د ووټ په رزلټ کې به داسې خلک راشي چې به د موږ د حالات ښه کړي. نو که موږ دا نیت وکړو نو امید دی چې انشاءالله تعالی بهتري به راځي. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو میډم سره بیا مرکه کوو نور سوالونه هم دي بیا پروګرام اوږدېږي خو د الیکشن کمیشن همیشه دا خبرې چې د چا اندراج نه شوي نو هغوی موږ سره رابطه کېږي څوک نوی اوټ جوړوي هغوی موږ سره رابطه کولی شي او درېیمه دا چې اوټ ډېر واچوئ اوټ چې څومره تاسو زیات اچوئ اوټ له چې تاسو څومره روزئ نو هغومره ښه کس چې کوم دی نو دغه اسمبلی ته ځي. نو یقینا میډم صفیه اکبر صاحبه ګرانو کتونکو خو زه دلته کې د دفتر کې ناست یم او په مخامخ باندې خو دا د 400 ټول سیاسي خلک یې ستایي ورسره چې کوم دی خو ډیپټي کمیشنر وي خو ډي پي او وي نو هغوی کله ګیله نه ده کړې چونکې دا د سیکورټي د دغې حوالې سره لکه خپل هر څه چې کوم دی په خپله ولاړ یې هغه شپه چې کوم دی د 1-2 بجو پورې بلکې سهاره پورې په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې نو موږ یې وینو ډېره زیاته دلچسپي اخلي. نو همدغه وجه ده چې 400 کې څومره انتخابات وشو او دغه تیر انتخابات چې یو تصادم به کېږي او دا به کېږي او داسې به کېږي خو د میډم صاحبې د پرشر په وجه باندې او د خلکو کنوینس کولو په وجه باندې هغوی سره بار بار په رابطو کې هغه ډېر په پرامنه توګه باندې وشو. نو بیا چې چا ووټ نه پول کړی ووټ نه جوړ کړی نو یو خو د نادره طریقه یې ښودله دویم چې کوم دی دفتر سره هم رابطه کولی شي خپل مقامي سکول سره هم رابطه کولی شي او څوک چې دغه ګیلې کوي چې یاره زه خو په دې پولنګ سټیشن کې وم او اوس مې ووټ هلته تللی دی نو د اوس نه چې انتخابي ټاکنه راځي نو تاسو ورته مخکې له ځان بیدار کړئ چې دا ګیلې هم ختمې شي انشاءالله بار بار به ورسره خبرې کوو او بار بار به ستاسو سماعت ته دا خبرې راوړو چې تاسو پرې ښه پېښ یې ډېره مننه.